چې دا تصور دې د ګناه په ټیم کې راو کو چې زما رب ما ویني د ګناه نه د بچ کېدو د منع کېدو دا یو لار ده. دویم چې کله ګناه کې دا وایه چې د دې ګناه لذت او مزه لږ سات ده که ټول عمر ده، او دې ته م ګوره چې د دې نتیجه شته او که نشته. نو ظاهره خبره ده د هر ګناه مزه لږ ساتي خو د رب نافرماني ټول عمري. دریم د دې ګناه اثر به په ما باندې وي او که نه به وي، نو مسلمان ته به پته وي چې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. د رب نافرماني چې د وکړه دغه رب به یو نه یو ورځ تاله د دې عذاب او د دې سزا درکوي. دویم دا ګناه نن زه پټه کوم دا به یو ورځ ښکاره کېږي او که نه نو دا ضمیر به در آواز درکوي چې په میدان محشر به تمام امت د ستا د دې ګناه نه خبرېږي. نو د ګناه په ټیم کې چې دا یو څو خبرې راوستي بیا به د دې ګناه نه کرکه پیدا شي او رستو به شي او د ګناه نه به توبه طائف شي. یو دا چې دا زه د کم رب ګناه کوم دا رب ما ویني او که نه، جواب بدل دا ضمیر درکوي چې ستا د رب نه څه شی پټېدی نشي، ستا رب تا ویني. دویم ستا رب به تاله د دې عذاب درکوي. دریم ستا دا ګناه پټه نه پاتې کېږي، دا به تمام محشر یو ورځ ویني. څلورم ستا دا ګناه به ستا د بېعزتۍ او د مخ د تورېدو سبب ګرځي چې کله دا تصور مسلمان وکړي یاد ساته بیا د انسان زړه ګناه طرف ته نه مایله کېږي.